زه دنیا نظم خوې د دوو خبرو پابندی بکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه رخصتېده نو امت ته دوه خبرې پرېښودې وې، د دې دوو خبرو به ډېر اهتمام کوه. یو الصلا دوه ځله یې په دې ژبه وي الصلا منځ به نه پرېږدئ، منځ به نه پرېږدئ، د منځ به اهتمام کوئ. دویمه خبره یې څه وکړله؟ اتقوا الله فیما ملکت ایمانکم. ستاسو د لاسونو د لاندې چې څومره خلق ما تخت خلق چې څومره دی د دې سره به ښه سلوک کوئ. لکه بیبي ده، ټبر دی ده، بچي دي، ته افسر یې، ستا سره نوکران دي، غلامان دي، استاذ شاگردان دي. اتقوا الله فیما ملکت ایمانکم. د ما تخت خلق سره به زیاتې نه کوئ. دې به ډېر خیال ساتئ چې څوک الله ستاسو د مټ د لاندې کړي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس وی دا اللہ حبیب زما غلام لے اغا ٹیم پٹیم زما نافرمانی وکي نو زه ورته زوره نه کوم، سپیړه ورکم زوره نه ورته وکم. نو ما نه به الله د دې تپوس کوي دا غلامه سټي کېږي نه که نافرمانی کوي که نو زه غزار ورکما، خبرې ورته وکما، قار دړ ورته وکما. د دې به ما نه الله تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته عجیبه خبره وکړه، ورته وی الله به یوه تله لګولي، هغې ته به تم مخامخ شي او دا غلام به دې مخامخ شي. په هغې تله کې به د دې غلام دا قصور اوتلی چې د څومره ګناه کړې وه هغه به وتلی او دې طرف ته به ورسره ستا د ګزار وتلی، ستا دا قار به ورسره وتلی نو دا دواړه به وتلی نکه ستا دا قار د ده په دې ګناه سیوه او د ګناه لږه کړې وه او تا سپېړه سیوا ورکړې وه، قار دې سیوا کړی نو ستا نه به بدله اخیستې کېږي او دې غلام له به ورکېږي. او که نه د هغه ګناه زیاته وه او ستا سزا پې کمه وه نو دا غلام ستا حقدار دی، د ده نه به تا له بدله اخیستې کېږي. مونږ خوړو ذهن کې شته نه چې قار به م الله تلي او دا سپېړه چې مې چاله ورکړه دا به م الله تلي. مونږ خوړو ذهن کې شته نه دا به الله تلي ښه چې دا سپېړه دې چاله را پرېښې ده. که د هغې ګناه نه دې سیوا کړي نو ته به هغه لس حق ورکوې، او که نه هغه ګناه ډېره کړي او تا سزا کمه ورکړي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم